د رمضان المبارک میاشت تیره شوله چې الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته په هغې کې د روژو نیولو توفیق را نصیب کو او په هغې کې مونږ تراویح وکړلې د قرآن تلاوتونه مو ورکې وکړل ذکر او اذکار مو ورکې وکړل په دې باندې د الله تبارک وتعالی شکریا ادا کو بعض خلک هغوی دا وایي چې زمونږ به څه روژې وي او زمونږ به څه منځونه ول زمونږ به څه تراویح ویل دا د نعمت ناشکري ده د نیکو اعمالو توفیق ته الله تبارک وتعالی درکي په دې باندې د الله تبارک وتعالی شکریا ادا کا ولی ځکه زمونږ ډېر رونه به داسې وي چې هغوی به روژې نه وي نیولي هغوی به تراویح په رمضان کې نه وي کړي هغوی به د قرآن د تلاوت نه په دغه میاشت کې محرومه شوي وي ذکر اذکار به نه وي کړي او تا ته الله تبارک وتعالی دا یو نعمت درکړو تا د الله تبارک وتعالی دپاره روژې ونیولې اگر چې مونږ هغه رنګې عبادت نشي کولی څرنګه چې د الله د شان سره مناسب ده خو لیکن الله تا ته توفیق درکړو د ستا ډېر رونه داسې دي چې هغوی ته الله تبارک وتعالی دغه توفیق هم نه دی ورکړی چې تا ته الله تبارک وتعالی د روژې نیولو توفیق درکو دا د الله تبارک وتعالی یو احسان په مونږ باندې او په دې باندې د الله تبارک وتعالی شکریا ادا کړو ډېر خلک داسې دي چې هغوی به تراویح هم نه وي کړي ته الله تبارک وتعالی په ماسختن کې شل رکعت تراویح پتا باندې وکړي دا د الله پتا باندې احسان ډېر خلک به د ماسختن مونځ کړی وي لیکن تلی به وي نو په دې ټول رمضان په دې روژو باندې په دغه تراویح باندې په دغه ذکر او اذکار باندې د قرآن په تلاوت باندې په دې باندې د الله تبارک وتعالی شکریا ادا کړو د رمضان المبارک میاشت خو تېره شوه نن د اختر دویمه ورځ ده او دې ته د شوال میاشت ویل کېږي نو تراویح خو نشته دی ځکه تراویح دا صرف په رمضان پورې خاص دي او په رمضان کې کېږي خو لیکن روژه بیا هم ختمه شوې نه ده دا روژه صرف تر رمضان پورې خاص نه ده ټیک ته فرضیت صرف تر رمضان پورې خاص دی چې فرض روزي دا صرف اور صرف په رمضان کې نیولې کېږي لیکن نفلی روزي نور هم شته چې هغه کالو سر ته نیولې شي لکه دغه شوال د میاشتې په باره کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم رحم الله په خپل مسلم شریف کې دغه روایت را نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام وایي چې چا د رمضان روژو پسې من صام رمضان چا چې د رمضان روژې ونیولې ثم اتبعه بیا ورپسې د دغه رمضان پسې شپږ روژې د دغه شوال د میاشتې ونیولې نو الله تبارک وتعالی دته د یو کال عمر ثواب ورکوي د یو کال د روژو برابر ثواب الله تبارک وتعالی دته ورکوي نو علما محدثین وایي چې دغه د شوال دا روژې د دې حکم دا دی چې که څوک یې پرله پسې نیولی شي یو بل پسې شپږ واړه روژې یو ځای هم نیولی شي نو ودې نیسي او که چېرته یو ځای ورته مشکل وي نو یو روژه دې نیسي یو دې پرېږدي یا دوه روژې دې نیسي خو چې تر څو پورې د شوال میاشت ختمه شوې نه ده د هغې نه وړاندې دغه شپږ روژو دغه فضیلت دی همدارنګې صرف د شوال میاشت
دام نفلی روجی امدارنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا دی پیر دی ورز روجہ نیولا او دی جمعرات تی ورز روجہ بھی نیولا دا دو روجی با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ہفتہ کی نیولی پیر او جمعرات علماء وی چی دا دی پیر دی ورز روجہ بھی پا دی وجبانی نیولا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا دی پیر پا ورز بانی دنیا تراغلیو پیدا شوه دی پیر پا ورز بانیو نی دی وجن بانے بے دی پیر دی ورز روجی نیولی او پا دی کی اشارہ دا دی طرف تا چی دی پیر دی ورز روجہ با نبی علیہ السلام نیولا دا دی وجن نیولا چی اختر او روجہ نجمع کی اختر او روجہ اگر نجمع کی چکل رمضان تیر شنو دی آغی نپس بیا اختر وی دا سنوی چی رمضان روجہ دم وی او اختر دم وی دا سی چرتم نشتا بلکہ چکل روجی دی رمضان تیر شی ناغی نپس اختر وی نبی علیہ السلام با دی پیر دی ورز روجہ اغی دی وجننی ولا چی پدی کی اشارہ دی طرفتا چی پراوان زمانہ کی بدا سے خلق وی چی اغا دی پیر پا رزبانی جشنو نمناوی دی پیر پا رزبانی با جشن مناوی او نبی علیہ السلام ورکی اشارہ کئی دی طرفتا چی دی پیر رز روجہ دا او اختر و جشن او روجہ دا نیوزے کی گی نپما بانی با جشنو نمناوی نبی علیہ السلام با دی پیر دی ورز روجہ منی ولا او دی جمعرات دی ورز روجہ بھی منی ولا او دائم وجہ دادا چی دا دی پیر او دی جمعرات روجہ بھی پدی وجبانی نی ولا چی پدی کہ دی اللہ تبارک و تعالی دی انسان دا اعمال اللہ تبارک و تعالی توڑان دی کی گو پیش کی گی نبی علیہ السلام بویل چی زدا خوخوما چی زما اعمال اللہ تبارک و تعالی توڑان دی شی او زد روجی پا حالت کیوں نبی علیہ السلام دی پیر او دی جمعرات دا روجی دی وجننی ولے چی بدی کہ اللہ تبارک و تعالی تزمونگا اعمال اڑان دی کی دین علاوہ نبی علیہ السلام روجی نی ولے چکل دا میاش دیار لسم او سوار لسم پینزل لسم چکل دانور دا سپگمی خرنا شروع کی دی روجہ نبی علیہ السلام نی ولے دیتا ایامی بیز وی پارا بی و عربی زبان کے اوپر احادیث کی دیتا ایامی بیز وی دا روجی بدی دوال جان سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نی ولے چی دیار لسم دی میاشت او سال لسم و پینزل لسم دا بی روجنی ولا دی کی اشارہ دی طرف محدثین وی چی یو عمل دی انسان پر لسو اعمال بانی بدلی گی یو عمل دی انسان پر لسو اغیط اللہ تبارک و تعالی دی لسو عملون جزا ورک نچے کلتا نبی علیہ السلام بدری روجی بدی میاش کی اونی والے دری روجی بھی پا میاش کی اونی والے نیو پا لس بانی نداز شوا لکا طول میاشت روجی نیول او چکلتا طول میاش روجی اونیس او پا ہر میاشت کی دری ورز روجی نیسی نداز شوا چلکتا کالیو سر روجی اونی والے نبی علیہ السلام با امیاش کی دا ایام بیز دا روجی پدی وجبانی نیولی چی یو عمل دیاغی جزا اللہ تبارک و تعالی پلس سرا ورکی او چی پل تدری روجی پا میاش کیونی سے ندا سے شلک طول میاش روجی او چی ہر میاش کی تدری روجی نیسی ندا سے شلک طول کال روجی دی وجہ نبی علیہ السلام دا میاش کی دا ایام بیز روجی نیولی نا عرض میں دا کولو چی دا رمضان المبارک میاش خطیر شو خو لیکن روجی ندی ختم شوی چی خلق دا اوئی چی روجی ختم شولی او بس دین بس روجی ننیسو نا روجی اشتا خو لیکن فرضی روجی ختم شولی او نفلی روجی اگا وسمشتا او چکم عمل اگا تر رمضان پور خاص تراویح اگا ختم شلو ذکر بغیر رمضان کے تراویح نکی چی در رمضان میں آشنوی نا نور نوافل ورکی کی گی نے قرآن تلاوت ورکی کی گی ذکر اذکار ورکی کی گی لیکن نور تراویح بغیر رمضان کی نکی نا عرض میں دا کولو چی دی اللہ تبارک و تعالی
د الله تبارک وتعالى شکر ادا کو چې الله تبارک وتعالى مونږ ته د رمضان میاشت را نصیب کړي. د الله نه امید ساتو، ښکلی امید به د الله نه ساتو. ځکه په روایات کې راځي الایمان بین الخوف والرجاء، دا ایمان په مابین د خوف او د رجا د امید کې دی. ایمان هغه ته ویل کېږي چې تا به د الله تبارک وتعالی نه یره وي په زړه کې او امید به دې هم وي د الله تبارک وتعالی نه، نو دې ته ایمان ویل کېږي. د دې نه بغیر نه کېږي. دې داسې مثال دی، دې داسې مثال دی لکه یو خر هغه یو کندې ته او یو ویڼۍ ته وغورځېدلو. یو خر هغه کندې ته او یو ویڼۍ ته وغورځېدلو. اوس د هغې د راویستلو دوه طریقې، د هغې د راویستلو دوه طریقې. یو دا چې شاته نه چابک ورکړي، ګزار ورکړي او آواز ورپسې وکړي، او دویم دا چې مخې ته دې ورته ګیانې ولي وي، مخې ته دې ورته ګیانې ولي وي، نه دا خر بیا دواړه طرف نه زور کوي. یو شاته نه ګزار ورکړي او مخکې نه دې ورته ګیانې ولي وي، نه دا خر بیا د راوتلو کوشش کوي. شاته نه ورپسې خوف شو، مخکې نه ورپسې امید د ګیا شو، نو دا خر کوشش دا کوي چې زه د دې ویړۍ نه او د دې غار نه ووځم. دغه مثال د انسان د دې نفس دی. د انسان دا نفس دا دنیا طرف ته رجحان کوي، دنیا طرف ته دا رجحان کوي. اوس دغه انسان دا نفس دا به څرنګې صحیح کېږي، د دې اصلاح به څرنګې کېږي؟ یو طرف ته به خوف وي، یو طرف ته به خوف وي، بل طرف ته به د الله تبارک وتعالی د ذات نه امید وي، بیا به دا انسان صحیح کېږي. چې یو طرف ته ته د الله د عذاب نه یریږي، الله د عذاب نه یریږي. ځکه قرآن کې الله وایي وان عذابي شدید، زما عذاب ډېر سخت دی، زما عذاب دا ډېر سخت دی. نه دا عذاب آیاتونه الله تبارک وتعالی په دې قرآن کریم کې ولې ذکر کوي؟ د دې وجه نه ذکر کوي چې د انسان کې خوف راشي، په دې انسان کې خوف او ير راشي. چې کله د انسان کې خوف او ير راشي، دا نفس په دې باندې پوه شي که چېرته د الله نافرماني مې وکړه نو الله به مې جهنم اور کې واچوي. نه دغه انسان به د ګناهونو نه ځان بچ کوي، انسان به خپل ځان د ګناهونو نه بچ کوي. او دویم هغه امید دی چې د الله تبارک وتعالی نه به امید ساتئ، د الله تبارک وتعالی نه به امید ساتئ. نا امیده کېږئ به نه چې رمضان مو ونیولو، پته نه لګي چې دا به قبول شوي وي که نه به وي قبول شوي، دا روجې به الله قبول کړي وي او که نه. داسې خبرې به نه کوئ، دا به د الله نه امید ساتئ چې ای الله مونږ دا روجه ونیوله او انشاءالله دا روجې به الله قبول کړي وي. او قرآن کې الله تبارک وتعالی دغه امید په باره کې ډېر آیاتونه ذکر کړي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. الله تبارک وتعالی یو شرک نه بخي، ما سوا د دې نه ټول ګناهونه الله بخي. نو دغه آیات مفسرین وایي چې اشاره کوي دې طرف ته الله چې زما د رحمتونو نه به ناامیده کېږئ نه. د دې وجې نه علي رضی الله عنه به ویل چې قل یا عبادي الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله. علي رضی الله عنه فرمایل چې دا آیات په قرآن کریم کې ډېر جامع او مانع او ډېر ښکلی آیات دی. علي رضی الله عنه فرمایل هغه ویل چې دې آیات کې الله تبارک وتعالی اشاره کوي، الله ورکې اشاره قل یا عبادي، په دې کې اشاره کوي د خپل مینې او د محبت اظهار هم ورکې کوي. ای زما بندګانانو، ای زما بندګانانو، د الله دې رحمت ته وګوره چې د الله رحمت په دې هر یو شي باندې وسیع دی او غالب دی. ځکه چې الله په دغه آیات کې بیان دی بنده ته خپل بنده وایي ای زما بنده. علما وایي چې د دې مثال داسې دی لکه چې یو کس دی د هغه بچی په کور کې نافرماني وکړي، په کور کې یو بچی دی نافرماني وکړي، د ستا بې ادبي وکړي، نه دا پلار چې لاړ شي نه د خپل بچي ته څه وایي، د خپلې ښځې ته وایي چې دا پلانکې پوهې که، دا زید دا عمر دا بکر پوهې که، که آینده یې داسې کار وکړو نو زه به یې د کوره وباسمه. لیکن داسې ورته نه وایي چې زما دا بچي که داسې کار وکړو ځکه دا پلار ترې ناراضه وي،
تاسو خپل کورونه کې وګورئ چې کله ستاسو اولاد اگر نافرمانی وکړي نو په غوسې په حالت کې تاسو کوي تاسو ورته خپل ځان طرف ته نسبت نه کوي دا پلان کې دا زوی د بوئی کا که سبای دا کارو کو او سبای دا غلط کارو کو د دې کور نه مې وستلې وي لیکن دلته وګورئ قرآن کې الله تبارک وتعالى سوي قل یا عبادی الذین اسرفوا د ګناهګارو الله ذکر کوي اے کسانو چې ګناهونه مکړي دي په خپل ځان باندې مو ظلم کړی دی د الله نافرمانی مکړي دا نو قل یا عبادی اے زما پیغمبر دی ته وایي چې اے زما بندګانانو بیا ورته د محبت اظهار کوي چې زما بندګانانو لکه یو پلار چې بچی کله نافرمانی وکړي بیا ورته اے زما بچوړیا نو مینه او محبت اظهار الله دلته د آیات کې کوي علی رضی الله عنه وايي چې په دې کې الله اشاره کوي دې طرف ته چې اے بندګانانو د الله د رحمت نه نا امید کیږئ ما د الله د رحمت د هغه امید لرئ الله ټول گناهونه معاف کوي او تر دې پورې چې تر څو پورې چا ور سره شرک نه وکړي د دې وجه نه یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وايي صوبان رضی الله عنه وايي چې نبی علیہ السلام وايي چې تمام دنیا کې سدي د تمام دنیا مال او دولت او تمام دنیا دا هر یو شی د دې نه ماته دا آیات ډیر محبوب دي دا آیات ما ډیر محبوب ده ولی پدې کې د الله دی امید او د الله د رحمت ذکر ده د دې دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په وړاندې باندې یوزل قیدیان راوستل شو قیدیان نبی اسلام وړاندې راوستل شو پدای قیدیانو کې یو زنانه و چې د اړې د پيو ماشوم هغه ورک شوی دا زنانه ډیره بېچینه وه او یو طرف ته منډې او بل طرف ته منډې چې کله به زما دا ماشوم پیدا شي او زما دا ماشوم به چرته وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زنانه ته کتل صحابه هم ورته کتل او د دې تپوس ته هر اچاناو کې چا اولاد کله یې چا اولاد بیمار شي نو پلار د هغې نه سیوا بیمار وي او مور د هغې نه سیوا بیمار وي ځکه دا د زړه ټوکړې وي او الله تبارک وتعالی د دې اولاد شفقت او مینه محبت د مور پلار په زړه کې ایښی نو دغه مورې د دغې بچي پسې هغې پسې منډې تړې وهلې او دا یې تلاش کولو تر دې پورې چې دغه ماشوم یې پیدا کړو چې څرنګه را پیدا کړو نو یکدم یې را اوچت کو او د خپلې سینې سره یې وجنګولو را غاړه یې ویستلو او پیو ته یې واچولو پی ورکول یې شروع کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې ای صحابه دا زنانه مو وکتله چې دې خپل اولاد سره څومره مینه او محبت او څرنګه خپل څومره بېچین او بې سکونه وه چې کله ته خپل ماشوم او بچی ورکو او چې کله یې بچی پیدا کو بیا یې ځان سره رانږدې کړو او پیو ته یې واچولو ای زما صحابو د الله تبارک وتعالی په ذات مې د قسم وي چې چا په قبضه قدرت کې زما ساده الله تبارک وتعالی د دې مور نه د دې خپل بنده سره ډیر مینه محبت کوي الله دې مور نه د خپل بنده سره ډیر مینه او محبت کوي نو تاسو د الله تبارک وتعالی د رحمت نه نا امید کیږئ ما بلکې د الله د رحمت د هغې امید ساتئ د دې وجنا داود علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وحی وکړ الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړ اے داود ما یادوا او زما سره تعلق جوړ کړ او زما د بندګانانو هم د ما سره تعلق جوړ کړ داود علیه السلام ورته وایي اے الله زه خو تا سره مې تعلق دی خو لیکن ستا دې بندګانانو سره څرنګه ستا تعلق جوړ کړ نو الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه چې اے داود علیه السلام دی بندګانانو ته زما احسانات او زما نعمتونه یاد کا ندی و زما سره تعلق جوړ شي
او زمان بی امید زما سر بی امید وابستش نو چې الله تبارک وتعالی سره کم یو کس هغه تعلق جوړول غواړي د الله په نعمتونو کې پای کې به غور او فکر کوي د الله په کائنات کې به غور او فکر کوي د دې د وجنا عبد القادر جیلانی رحمه الله یو مشهور محدث تیر شوی دی یو مشهور مفسر عبد القادر جیلانی رحمه الله د اتل اسکانا د الله د نعمتونو ذکر کړو د الله د نعمتونو ذکر کړو د الله د احسانات ذکر کړو او لیکن یو ځلې د الله د خوف ذکر وکړو د الله دی خوف ذکر وکړو چې کم د سره کم مریدان ناسل او پکم په مجلس کې کم کسان ناسل د عبد القادر جیلانی رحم الله د یو بیان دی وجنا چې 18 سال د الله د احسانات د الله د امید د الله د نعمتونو ذکر کړو لیکن یو ورځ د الله د خوف د الله د یری ذکر وکړو چې په حاضر مجلس کې ګڼ کسان هغه وفات شول اوی باندې مرګ طاری شو تر دې پورې چې بعض کسان بے هوش شول چې کله د دې جنازه وشو عبد القادر جیلانی رحم الله هغه واپس روان دي کور ته په دغه ټیم کې ورته الله تبارک وتعالى الهام وکړو اے عبد القادر جیلانی دا دې سوکل 18 سال زما د نعمتونو او زمانه د امید د اغي بیان دی وکړو او اس یو رستا دے اللہ نا دے خوف او دی یاری بیان کلو دا دے سوک عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ورطوائی اے اللہ اتلس کالم استاد نعمتون بیانو کو اتلس کالم استاد احسانات بیانو کو صرف یو رز میں اگر استاد خوف او دی یاری بیانو کو نو اللہ ورطا الہام کئی اے عبدالقادر جیلانی آیا اتلس کال بعد زما رحمت و زما امید ختم شو زما نعمتون ختم شل نا اتلس کالک ونورم اولگے نو زما نعمتون و زما احسانات نہ ختمیں گے نو زما دے احسانات و زما دے نعمتون دے اغی بیان کر عزیزان عرض میں دا کول چہ دے اللہ نبا امید ساتی دے اللہ نبا امید ساتی ذکر ایمان ویلے کی دے لرا چہ دا الایمان بین الخوف والرجاء ایمان ویلے کی دے لرا چہ او دے خوف او دے امید پا درمیان دے اللہ نبا یرم وی دے اللہ نبا یرم دے دیو جنا امیر المجاہدین خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ فرمائل کہ چرتا اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق دے اغوید جہنم پیسلو کی یو کرت جنت پیسلو کی اللہ نے امید ساتما چہ اغب زوبا او کچرت اللہ تبارک و تعالی دے تمام مخلوق دے جہنم پیسلو کی یو دے جنت پیسلو کی نظر اللہ نا یریگم چہ چرت داغا یو کس پا جہنمیانو کی ظنوم دے اللہ نا بدمرا یاری دلو ولیکن ورسرہ دے اللہ تبارک و تعالی پا ذات بانے بروسوا دے اللہ نبی امیدم ساتلو دے دی وجن عزیزانو دے اللہ تبارک و تعالی نا امید ساتی دے اللہ دے نعمتونو دے آغی ناشکری مکوائی رمضان المبارک میاش منتا اللہ را نصیب کا او دے شوال میاش برات را نصیب کا او شروع ورکی وشولا او ننے دوئیم ورز دا نو خیال کوائی گوڑے دے اللہ دے نعمتونو چرتا ناشکری ونکائی اسنے چی دوبارہ گناہونو کے ملوث شئی او دوبارہ گناہونو کے شروع کئی ٹول رمضان مپسین لاؤک نا دے دعی رمضان میاشتا اللہ در نصیب کا اس دے اللہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ تا دے گناہون نا سپا کرے دستا توبہ دے اللہ و دربار کی قبول شوی دا دا وہ امید دے اللہ نا ساتائی او دا با دے اللہ نا سوال کیوں چی اے اللہ بس دے گناہون تردیب پوری میں گناہون کڑی دینا بس گناہون نکوما او دے گناہ توفیق مرا کے اے اللہ دا یعول اسمیاشت تر روان رمضان پورے دا بے استا فتاعت کی استا دے احکام و منلو کی استا دے خوک پیغمبر پا طریقوں کے تیرو ما نبی آدھا دے اللہ دے نعمتنو شکریہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے منگتا دے خپل نعمتنو دے اغی دے شکریہ توفیق را نصیب کی او اللہ دے منگ بانے دا یعول اسمیاشت تر راوان رمضان پورے اپا خیر و پاپیت سرا او پنیک و اعمال سر تیر کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین